خدای کتاب درته ښیلی دی نو هغه ستا مور پلار دي په بدن کې او په روح کې قیمتي دی چې ستا د روح تربیت یې کړی دی نو ته د بدني مور پلار سره خو احسان هم کې خو هغه روحاني مور پلار سره احسان دی دا دی چې ادرمند کا وبالوالدین احسانا یو ځل ما د شاګردانو سره زه کله کله ټوکه ټکاله هم وکړم اجتماع وه اجتماع نه مخکې یو مولا و خفه شوی و مرور آغاز هر وخت مروري نو مرور شوی و نو بیا پوه شه خو دا دی چې بغضي نه دی نو هغه پوه شه نو بیا یې ځان نږدې کو زه خو مې پوه وم نو راغلی و دلته اجتماع خدمت شروع مازدیګر ټیم شو دا ټولو نو موږ مازدیګر مونځ دغه پورې پټي کې کو نو مجتبا و توصیف و ارشد زمان و دا ټولو نو موږ مونځ ته ودرېدو نو ما یو ته ویل ما لکه ته مخکې شه ته مونځ راکړه همې مونځ ته مخکې کړ چې کوم داسې لږ خفه ونیو چې مونځ ته مې مخکې کړ چې مونځ وشه دعا کوله نو ما ورته وی ما لکه مونځ ته مې ته ځکه مخکې کړې چې پړه کې درته غوسه ومه نو ما وی چې دا څلور رکعاته درپسې وکړمه دا اړه به مې درته صفا شي نو یې وصفا شه ما یا وصفا شه خو زه چې چا په څلور رکعاته مونځ وکړم زما ورته اړه صفا شي اما نه 13 سپارې قرآن وایي خو ماته اړه نه صفا کېږي ملګرو ورپورې ډېر وخاندل خولې پې رالې ما ده چې زه دې لږ پوهه کړم وبالوالدین احسانا د مور پلار سره ښېګړه کوي د مور پلار سره یو سړی راغی نبي علیه السلام ته وایي چې د من وبرو یا رسول الله و دا الله رسوله زه د چا سره ښه وکړمه قال امک نبی علیہ السلام ورته مور سره قال ثم من وی بیا چا سره احسان وکم نبی علیہ السلام امک په دریم ځل بیا وی امک په څلورم ځل هغه وی قال ثم من بیا د چا سره احسان وکم نبی علیہ السلام ورته وی قال ثم باقا ثم الاقرب فالاقرب بیا د پلار سره احسان کوه بیا د خپلو خپلوانو سره احسان د مور د خدمت حق درې چنده زیات دی ځکه هغې ډېر تکلیف تېر کړی در سره یو شاعر وایي علیکا ببر الوالدین کلیهما وبر ذوی القربا وبر الابائد لازم دی تا باندې د مور او پلار سره احسان علیکا ببر الوالدین کلیهما وبر ذوی القربا وبر الابائد بیا خپلوانو سره احسان کوه بیا لرې والو سره احسان کوه حضرت ابودردا څخه یو سړی راغی هغه ورته وایي ان لی امرأة و ان امی تامرنی بطلاقها زما ښځه ده ما ته مور وایي طلاق یې کړمه زه څه وکړم حضرت ابودردا ورته دا نه وایي چې طلاق کړه مه طلاق و هغه ورته وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنه ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي پلار د جنت د مین دروازه ده څوک چې د مین دروازه باندې تلل غواړي پلار سره دې ښه وکړي پلار سره دې احسان وکړي که پلار غلامي او تا واغسته او ازاد دې کړو بیا هم په پلار باندې ستا بدل نشته د هغه حق دې صرف ادا کړو دا نه چې ته پې لیازونه او دی وایي ما ګټلي دي الله تا داسې کړي دي ما ګټلي تا داسې کړي دي حدیث کے راضی ما گرم شاب شیخان لسنی اللہ قید اللہ لہو من یکرمو اند سنی
یو ځوان دی او مشر قدر نه دی کړی مګر کله چې هغه بوډا شوی دی نو ځوانان کشران الله د هغه قدرمن ګرځولي دي چا چې د خپل پلار قدر کړی د هغه قدر کیږي چا چې د خپل استاد قدر او احترام کړی دی نو د هغه قدر او احترام د هغه شاګردانو بیا کړی دی او چې چا نه دی کړی د هغه نه دی کړی